السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ چې سره منډني کې شعیب هلک خپلو دوستانو ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو. شعیب هلک خپلو دوستانو ولې قتل کو؟ شعیب هلک ګناه سوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې تاسو د شعیب د قتل د معلومات نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر انشاء الله سابقه وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې شعیب هلک ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی دی او شعیب هلک بل چا نه بلکې خپلو دوستانو قتل کړی دی. دوستانو آخر د شعیب هلک ګناه څه وه چې خپل دوستانو د شعیب هلک قتل ته مجبوره شول. دوستانو شعیب هلک مور او پلار ډېر زیات جاري ووایي زموږ بچي سره یې ډېر زیات ظلم کړی دی. شعیب هلک په یونیورسټۍ کې سبق ویلي، یونیورسټۍ کې به پاتې کېدو اوس د یخنیانو چوټیانې شوي دي. نو چې کله شعیب هلک د یخنیانو په چوټیانو کې کور ته راغو نو ملګري د ده نه ډېر زیات سوځېدل. د ملګرو پلار به یې ده ته بار بار ویلي چې تاسو د خپل ملګري شعیب نه څه عبرت واخلئ. شعیب ډېر زیات تکړه دی. شعیب په کالج کې په نمبر 1 پوزیشن باندې تاپ شوی و، بیا د هغې نه بعد ورته په یونیورسټۍ کې داخله میلو شوې وه. خو چې کله ملګرو د شعیب هلک داسې قابلیت ولیدو نو دغه قابلیت ته وسوځېدل او شعیب هلک یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو. دوستانو د دې واقعي هوبهو د اویس سره تعلق دی. اویس خو هم دغه رنګې خپلو د تره زامنو قتل کړی و، خو شعیب هلک خپلو دوستانو قتل کو. دوستان به د شعیب هلک نه ډېر زیات سوځېدل چې دا ولې دومره تکړه دی، او د تره زامن به د اویس نه سوځېدل. دوستانو الله دې وکړي چې شعیب هلک ته انصاف میلو شي، شعیب هلک قاتلان ډېره بدترینه سزا باندې مړه شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر انشاءالله خامخا وخئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.